دوه حکومات ذکر کړي. یو حکم دا ده چې خبر الرسول یفید العلم، دا مواجبی لزوما علم او یقین لره. دومه دا ودا ده، دوم حکم چې کوم یقین خبر الرسول سره حاصلی دا په تعاون د استدلال، یعنی خبر به ملزوم الدلیل کې، یا به خبر سره د دلیل نه مثبت د علم سی او د یقین. نو یقین حاصله په خبر رسول دا په تعاون د استدلال ده. اگر که خبر مفید د علم ده او د استدلال لازمه رنگ به ورسره وي، دا استدلال دا لازم د خبر رسول لازم په حکم د ملزوم چی دی وجه دا کوي علم پیدا کوي، دا علم نظری پیدا کوي نه علم بدی. اوس اوله دا ودا ده چې یوجب العلم، خبر رسول دا واجبی یقین لره. دې دلیل وایي چې یقین ولې واجبی، دا وایي وجه دا ده چې تا ته پته ده چې دغه ذات پاک چې د دعوت رسالت کړې ده، د په ید باندې سبحانه و تعالی معجزه څرګند کړې. دغه معجزه د تصدیق ته په دعوی د رسالت کې دا خبره چې معجزه په ید د پیغمبر مبارک څرګند دي، دا د تصدیق په دعوی د رسالت کې دا علم ضروری ده او دا علم حدسی ده. علم ضروری حدسی دی ته وایي چې دلیل ته نه مستند، دغه مسئله ته مستند دلیل نه غواړي، د مسئله ته مستند علم ته وایي ضروری علم. لکه تاسو دا مسله وکتله چې دا پیغمبر دعوت رسالت کوي، مخالفین د سره تحدي مقابله کوي، نو د مقابله وخت معجزه ظاهره کی د دعوی موافق معجزه مثبت شي، نو تا علم قطعی پیدا شي چې د تصدیق. ځکه دینه ماورا خو علم قطعی پر څه وجه نشي جوړېدای چې دوه شخصانو مقابله ایو کس په خپل دعوی دلیل پیش کی، ا دلیل د دعوی موافقی، نو ته خو بیا بل دلیل نه غواړي، خو دغه کاسي د لپاره د قطعیت علم لته. نو معجزات د په یت څرګند اسله ادا دعوت رسالت کوي، ا معجزات د دعوی مثبت اسله په وخت مقابله او چیلنج کې، نو تا کتیلم په دی رااله چې دا معجزه د تصدیق په دعوی د رسالت دا صغرا تیار کړه. کوم ذات پاک، نو پیغمبر داسې ذات پاک تا چې د په ید باندې پروردگار معجزه څرګنده کړې ده چې دا برهان قطعی ده، او دا داسې معجزه ده چې دا د تصدیق په دعوی د رسالت کې، ځکه دعوی د رسالت سره مخالفین د سره مقابله کوي، مقابله وخت کې معجزه څرګنده شي د دعوی موافق، نو دا یقینا د تصدیق ته په دعوی د رسالت کې قطعا دا علم ضروری او قطعی ده، خپل دلیل ته استناد نه لري، دا حدسی علم. حدث دیته وایي چې سرعت انتقال الذهن، ذهن سیده انتقالو کی قطعیت ده. اچوک چې دا سی چې د په ید باندې سبحانه و تعالی معجزه څرګنده کی، په داسې وخت کې څرګنده کی چې دا دعوت رسالت کې مقابله شوري، او مقابله وخت کې معجزه څرګنده سي، د دعوی تایید وکي، د دعوی سره موافقي، کان صادقا فی ما اتى من الاحکام، بیا بده صادق په دعوی رسالت کې ينتجو دغه خبر رسول، دغه رسول دا به صادق په دعوی رسالت،
چې کوم رسالت سره دا کوم احکام بیانې اب قطعی ثابتی او صادق پي کاذب بني دا لاندې وګورئ اما کون موجب للعلم هر چې دا خبره چې خبر رسول واجبي علم قطعی یقین واجبي دا ول دا ودا فللقطع بأن من أظهر الله سبحانه وتعالى المعجزة على يده تصديقا في دعوة الرسالة دا صغرى ماخذ ده كان صادقا في ما تاب من الأحكام دا أكبر ده دا ماخذ صغرى ده الكبرى سره اوسط مقرر ده دا سی بوای دا موجب دی ولې دا خبر رسول موجب دی یقین ولې ده ځکه خبر الرسول دا سه ذات پاک ویلای ده یخ په ید باندې سبحانه وتعالى معجزه څرګند کړې ده او دا معجزات د تصدیق ته په داوی د رسالت کې په وخت تحدا په وخت مقابله خبر الرسول د داسې ذات پاک خبر ده چې خدای پاک څرګند کړی د معجزه د په ید مبارک باندې او دا د تصدیق ته په داوی د رسالت کې قطعا و یقینا په وخت تحدا مقابله چې د داوی سره موافق معجزه دا ماخذ صغرا دا صغرا وروته او کبرا دا وکل من کان کذالک هر خبره د هر هغه چا دا څه بوای هر خبره د هر هغه چا اظهر الله تعالی المعجزه تعالی یدی چې خدای ظاهر کړی معجزه د په یاد باندې تصدیق نو فی دا ورساله چې آیا د تصدیق کې قطعا په داوی د رسالت کې کان صادق اندای اکبر کان صادقا فی ما تاب من الاحکام دا به صادقی په ما تاب من الاحکام کې چې داوی د رسالت یونتجو خبر الرسول خبر دے آغا چا چې آغا داسې ذات پاک ده اد خبر با صادق وی په ماتا من الاحکام کې او چې کوم احکام دینه ثابتې وي دا به یقینیاتی دا به ظنیات وي په څه خبره ده او صغرا خو ظاهر اصله چې خبر رسول د داسې څه خبره ده د فللقطع صغرا کې بنوي صغرا به داسې بس چې خبر رسول دی هغه څه خبر اصله اظهر دا اظهر به ورته چې خدای ظاهر کړی ده معجزه علی یدی د په ید پاک باندې دا د تصدیق ته په داوی د رسالت کې په وخت مقابله کې قطعا دا خو ځانه خبر ده چې کدا خو علمي اتی ده چې رسول په لاس معجزه وي او دا د ودی رسالت کې مقابله شوري یا مقابله وخت کې ده چې خپل داوی په معجزه تایید وکړي نو دا د تصدیق څخه په داوی د رسالت کې بل څه خو نه غواړي دلته کتیل مشبدراله حتیل مشبدراله وكل من كان كذلك كان صادقا بما تامن الاحکام چوک چې دا سیاب صادقی په ما تامن الاحکام کې یعنی په رسالت کې برای صادقی ولې به صادقی ځکه به صادقی چې معجزه دلیل کتی ده د پیات څرګند ده نو کله صادق نو منو نو لازم به بطلان دي دلالت کتی لازم به بطلان دي دلیل کتی وتالي باطل فالمقدم چې دا صادق نه مانه نو د پیات کوم معجزه وا ا دلیل قطعی و دې خبرې چې دا په خپل داوی کې صادق ده او چې ته صادق نه مانه نو لازم به بطلان دي دلیل کتی چې معجزه ده وتالي باطل بطلان دي دلیل کتی باطل نو چې دا صادق نه مانه په خپل داوی کې دا باطل او سوال د پدې کبرا چې لکه معجزه خو د رسالت تایید ده نه دا په ماتا من الاحکام کې ولې صادقي او په رسالت کې به صادقي ځکه داوا د رسالت جواب دا چې رسالت احکامو کې فرق اجمال تفصیل ده رسالت خو دا غدا کوي چې د احکام خلکو ته خدای طرف نه بیانې خدای رسالت تک لہذا دعوت رسالت قطعیت په ماتا من الاحکام کې قطعیت دا شی واحد یا دا وجه چې کله قطعا دا ثابت او چې دا رسول الله ادا نبی من الانبیاء ده نو دا قاطعاتونه د دومره مقدمه چې انبیاء معصوم دي ګناهونو نه کذب غټه ګناه ده نو کذب نه معصوم ده نو دا چې کوم احکام بیانې دا په طریقې د عصمت سره بیانې
دا پاک تکذب نه دا د په ماتا من الاحکام کې بدای صادق پنه نه کاذب ویل انبیاء و معصوم دي او طالبات دي واذا كان صادقا يقول علم بمضمون حقیقت دا نتیجه بعد النتیجه کله چې صادق سو په رسالت کې يقول علم بمضمون مور به یقینا علم راځي بمضمون په احکام د دې رسالت باندې قطعا و یقینا ومن استدلالین پر توقف علی الاستدلال واستحضار انه خبر من ثبت رساله بالمعجزه وكل خبر هذا شانه فهو صادق ومضمون واقع دوما مقدمات دوما داوا چې دا کوم علم ثابتای دا خبر رسول دا علم نظری ده نه علم بدیهی ده څنګه علم نظری ده وای دا چې خبر رسول سره ته یو حکم ثابتیا بملازمه الاستدلال به ثابتیا ځکه خبر الرسول بعنوان انه خبر الرسول بدا مفید دی علم ګل خبر الرسول لا من حيث هي دا رسول مبارک خبره من حيث هي چې دا خبره ده دا بنګرځي مفید دی علم چې توای چې البينه على المدعي واليمين على من انكر دا عبارت من حيث هي چې واقع دی عنوان الرسول نه پکې دا مفید دی یقین نه ګرځي ځکه دا خو نفس خبره ده البينه على المدعي واليمين على من انكر لکه نور خبرې دي دا خبره ده نور خبرې مفید دی یقین نه دا مفید دی یقین نه ده دا چې مفید دی یقین ګرځي دا بعنوان انه خبر رسول په دغه عنوان باندې مفید دی یقین ګرځي چې دا وایي چې البينه على المدعي واليمين على من انكر خبر الرسول دا د رسول خبره هر خبر رسول مفید دی یقین نه دا مفید دی یقین نو دا په عنوان دی ما بلغ او رسول سره چې په عنوان دی من بلغ او رسول سره واغله چې بدای استدلالي ذکر ګرځي چې خبر رسول دلیل ته محتاج ده کوم دلیل ته محتاج ده دغه دلیل ته چې دا د داسې چا خبره ده چې د په یاد باندې معجزه څرګنده ده ا داسې خبره د داسې ذات چې په یاد معجزه څرګنده ای خبر رسول نو دا خبر رسول کله خبر رسول څه اوس بینت علی المدعی والیمین علی من کر بعنوان انه خبر رسول مفید یقین اساس خبره من حيث یا خدا مفید یقین نه کوي اما نو استدلالینا چې دا خبره دا په دلیل موقوفه ده په توقف علی الاستدلال ځکه دا خبر رسول چې مفید علم ګرځي دا موقوف ته علی الاستدلال په اقامت الدلیل کوم اقامت الدلیل و استحضار دغه مقدمات استحضار وکړي چې انه خبر من ثبت رسالته بالمعجزه کینه دې ته اشاره کوي چې البينه على المدعي واليمين على من انكر دا حدیث دا من حيث هي چې دا خبره ده او نور خبرو غوندي خبره ده نور خبره مفید دي یقین نه دي دانه دي دا مفید دي یقین کله کوي چې په عنوان دي انه بلغ الرسول سره وا عنوان دي چې دا البينه على المدعي دا رسول خبره ده دا دلیل ته محتاج انه خبر من ثبت رسالته بالمعجزه دا خبر دی هغه ذات پاک ته چې رسالت په معجزه ثابت ده او کل خبر هذا شانو هر هغه خبره چې دا څه خبره چې رسالت په معجزه وي او صادق رښتینی او مضمون واقع د دې مقصد یقیني وي ينتجو دغه مقصد هم یقیني دی البينه على المدعي واليمين على من انكر وللمثابت به ظاهر المثابت بالضروره في التيقن والثبات اوس دا خبره کوي چې دومره خو تا ځین ته درله چې خبر رسول مفید دی یقینم ده دام ځین ته درله چې دا یقین نظری ده نه بدیهی ده خو دومره ده چې بدیهیات سره مشابه ده او مشابهات په څه کې ده په دې دوه خبرو کې ده ست یقین او ثبات په دې خبره کې ده چې دا یقین پیدا کوي یقین څه معنا یعنی فلال احتمال دی نه کیږي په نفس الامر کې احتمال دی نه کیږي ثبات پیدا کوي ثبات څه معنا په معال کې احتمال دی نه کیږي لکه دا حکم د سائر البدیهیات والمتواترات متواترات بدیهیات محسوسات چې دا ټول ته ضروريات وای ضروريات څه معنا چې په نظر نه موقوف بس لذلك متواتری لکه خبر متواتر چې بغداد موجود ده که محسوس وي که بدیهی اولی وي چې صرف تصور د طرفین سره
تا علم حاصلې دي نور دلایل او مدلایل ته ضرورت نه دا مخصوصات بدیات متواترات چې کوم علم پیدا کوي یقیني علم یقین څه معنی ان احتمال د نفي فعل نه په نفس الامر کې نه ثبات پیدا کوي ثبات څه معنی احتمال د نفي په نفس بمال کې نه دا چې دغه خبر رسولم دا علم پیدا کوي نو مقصد دا د ماتن چې دا علم اگر کا نظری ده او دا بدیهی دا هغه علم ده په دلیل ثابت ده او دا منتهی ده یغ مقام ته چې په کم مقام باندې علم بدیهی فایز علم بدیهی په یغ مقام فایز ده چلته احتمال د نکیز نشته نه نفس الامر کې نه فعل نه په معال کې دلته احتمال د نکیز نشته نه په معال کې نه په نفس الامر کې نه فعل والعلم الثابت به اي بخبر الرسول يظاهر المثابت بضروره کوم علم چې ثابتي په خبر رسول دا تین مرجع یو یظاهر نو دا یو حکم بیانوي یظاهر چونکه لفظ غیر مشهور ده تفسیر په مشهور کوي یشابه دا مشابه ده العلم الثابت یغ علم سره چې ثابتي بالضروره ضروري علم چاته وای چې نظر فکر باندې موقوف نه بس دا لبیا تعبیر دي چې ضروريات وو قسم دي یعنی مخصوصات دي بدیهیات دي متواترات دي اولیات دي مشاهدات دي دا کامل کل مخصوصات خو ایسته مستندي دلیل نه غواړي نظر بدیهیات صرف تصور طرفین غواړي یا التفات عقلی باندې نه موقوف چې عقل به بل څه ته انتقال کوي نه دغه تصور طرفین کافي والمتواترات کوس خبره متواتر ته تواتر وجد علم بدی پیدا ست یقون و ثبات دفع د سوال کې چې لکه دا علم نظری دا بدیهی دا علم نظری چې ته مشابه د علم بدی سره ځکه علم نظری واسطه علم غواړي یا تعریف یا دلیل بدی خو نه غواړي واسطه علم به څنګه دا برابر دي وینه دا وجه دي چې پیدا ده ست یقون و ثبات په تیقون کې ور سره مشابه دي او په ثبات کې ور سره مشابه دي اوس معترض اعتراض کوي کله ذکر د ثبات تیقون نه بعد خلق ولا ولی ذکر تیقون یقین ته وای یقین چاته وای یقین دی ته وای یغه اعتقاد ته وای ځان ته په مسلې بالغه ما بلغت دې په عزم کې انتها ته رسیدلی دومره انتها ته رسیدلی چې په مسلې کوم ته عزمي داسې عزم دی چې احتمال د نکیس په مسله کې نه فی الحال کفی الحال احتمال د نکیزي اگر کا موهوم درجه کې دا ځوان ده د ځوان مرتبه کې نه چې فی الحال احتمال د نکیز نه احتمال د نکیز فی نفس الامر والا يكون جهلا ده بجهل ګرځي ځکه جهل کې احتمال د نکیز په نفس الامر کې اگر کا عزم په مسلې وي احتمال د نکیز نه عند القائل والمعتقد فی الحال وفي المال په نفس الامر سره خلافي بلا جهل ده او که احتمال د نکیز فی المعال دا نه معالن احتمال د نکیز نه دا ته تقلید وای به تقلید دوه قسمه ده یو تقلید دی مصیب ده چې نفس الامر سره مطابق وي ایو تقلید دی مختی ده چې نفس الامر نه خلافي ځکه المجتهد قد يصيب وقد يخطئ مجتهد کله صحیح کله غلط راځي کله خلاف نفس الامر اجتهادي کله موافق نفس الامر اجتهادي په دواړو کې اجر د تاسو ویلي دې ته یقین وای چې فی العالم مجزومه قضیه معالن مجزومه په زوال دي په تشکیک سره نه زائل کیږي نفس الامر کې مجزومه یعنی خلاف نفس الامر احتمال پکې نه دې ته یقین وای نو دې کې خو ثبات راغله ده نه ذکر د ثبات ته یقین نه بعد لغوه ده یو جواب ده چې ذکر د ثبات پس ته یقین نه دا تسریب ما ولې مزمنان ځکه دا ثبات لفظ چې دا د اهمیت لوجنه تسریع وکړه چې دا خبر رسول کوم یقین پیدا کوي صرف دا نه چې فلال احتمال دی نه کې نه په نفس الامر کې معالنم نه معال په اعتبار هم د چا په تشکیک سره د چا په ځایله ولو سره دا نه زایل کیږي والثبات یا دا جواب چې تيكون دلته په معنا د عدم احتمال النکیس سره دا لاندې نقطه ورته لیکي فی الحال وفي نفس الامر دا دوه ټکي وایي عدم احتمال د نکیس سره ده
یقین دلته دا معنی ده چې دا احتمال د نقیض نه لري فی الحال په نفس الامر تجرید د په تیکون ثبات څه کوي چې احتمال د نقیض په معال کې نه لري دینه تجرید ده نو ذکر د ثبات پس تیکون نه لغونه ده ای عدم احتمال نقیض فی الحال و فی نفس الامر دا جواب بیا کې دا بیا سوال په وارد کې چې لکه عدم احتمال نقیض خو جواب نه ده چې توای چې تیکون من عدم احتمال نقیض خو ثبات من هم دا کنه ثبات هم په عدم احتمال نقیض کې داخل ده ځکه ثبات څه معنی چې احتمال د نقیض په معال کې نه لري نو عدم احتمال نقیض خو درې واړو ته ولي عدم احتمال نقیض فی الحال عدم احتمال نقیض فی المعال عدم احتمال نقیض په نفس الامر کې نو د نقطه ولګوره فی الحال عدم احتمال نقیض فی الحال نه لري او په نفس الامر کې نه لري الثبات ته پکې تجرید ده چې په معال کې نه لري نه ده پکې مراد نو آی مراد ته په ثبات کې ده ای عدم احتمال زوال بتشکیک المشکک ثبات څه معنا چې نه لري احتمال د زوال په تشکیک مشکک سره خلاص یا تیکون په معنی د جزم مطابق سره ده دلته جزم مطابق نو جزم مطابق دا خو ثبات ته نه ورغلی جزم څه معنی جزم دې ته وایي چې فی الحال احتمال دی نقیض نه مطابق معنا نفس الامر سره مطابق بس دا پکې تیکون دلته دا ترجمه ده جزم مطابق نو جزم مطابق خو ثبات نشته نو ذکر د ثبات پس جزم مطابق نه لغونه هو علم بمعنى الاعتقاد المطابق الجازم الثابت والا لكان جهلا او ظنا او تقليدا دا فضلکه ما قبل دا د ما قبل فضلکه ده یعنی دا د ما قبل تشبیه نتیجه ده کله دې تشبیه څه مقصد ده چې علم ثابت به خبر رسول دا مشابه ده علم ثابت بالبداهه سره دا تشبیه خو غلطه ده دا وایي د تشبیه مقصد دا فضلکه نتیجه ده هو علم بمعنى الاعتقاد دا خبر رسول سره چې کوم علم ثابت ده دا علم بمعنى الاعتقاد ده دا اعتقادي علم ده اعتقاد خدا څه لکه بدیهیات اعتقاد پیدا کوي ځان دا میزان پیدا کوي خبر رسول تصور نه پیدا کوي ځکه کلام موږ په علم تصدیقي کې ده نه په علم تصوري کې ده نو دا اعتقاد چې اعتقاد اوس چې دا مشابه او بدیهیات سره په تیقن کې التیقن کوم اعتقاد وایي مطابق جازم توای مطابق نفس الامر سره جازم جازم څه معنا فعلا احتمال دې نه کېدل دا تیقن څه اثبات څه معنا الثابت دا فضل قوت لما قبل تشبیه التشبیه دا فضل کده علم ثابت په خبر رسول دا اعتقاد ده او مطابق ته نفس الامر سره جازم ده احتمال دې نه کېدل نه لري او متثابت ته احتمال دې کې معال نفس الامر کې نه لري ویلا لکان جهلا فمطابق نه دی خو جهل فلا يكون علما دا علم نه چې جهل او که جازم نه لکان ظن دا خو ظن ته بیا علم نه چې علم یقین ته دوی اګه ثابت نه لکان تقلیدا دا تقلید ته لہذا په دې درو خبره کې به خام خبره مشابه